أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون सूरत साफ़ात की 83 नंबर आयत कलीमा दे दलील नकली ज़िक्र शो मक्के द नूह अलैहिस्सलाम ना उस दलील नकली ज़िक्र कई द इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीनन दडले दागन खामखा इब्राहीमो दडले द नूह अलैहिस्सलाम ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मन द नूह अलैहिस्सलाम पशान मुजाहद कड़ी द पदावत द तौहीद की ज़कवर द निस्बत दडले कई कम दावत जी नूह अलैहिस्सलाम करे आग दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम करे कम तकलीफ़ात जी नूह अलैहिस्सलाम तीर कड़ी आग इब्राहीम हम तीर कड़ी दी तो मुजाहदा इजा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम कलच दराग ख़पल रब ता पज़ड़ रोग़ इजा रब्बहु ददीन मुराद दावत द तौहीद दे बिक़ल्बिन सलीम पज़ड़ रोग़ सरा सलीम वेलिकी खालियुन आन शिरक व शुबहात ज़रे द शिरक व द शुबहात न खालियु देत सलीम हुई रोज़ ज़ड़ाली च पाए के शिरक नहीं पाए के शुबहात नहीं पाए के हसद अदावत बुग़्ज़ नहीं देत सलीम हुई इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून कल च दवीलु ख़पल प्लार ख़पल क़ौम ता दस सिज़ुनो बंदगी कवे माज़ा द कमो सिज़ुनो बंदगी कवे पदे के माना दा द तलब द दलील माज़ा ताबुदून मना पक्कम दलील तासो बंदगी कवे द अल्लाह नमा सिवा तासो सरस दलील आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून आया दरोग माबूदान मा सिवा द अल्लाह न तासो वाड़े दरोग माबूदानम जोड़ करी दी आइफ़कन माना दरोग इफ़क ब्या सख्त दरोग होता वही ची हकीकत न बिल्कुल खिलाफी जेता इफ़क वही फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन साक़िद दस्तासो पर रब्बुल आलमीन बांधे आगा सर तो पकेम बंद कर दरवाजे सर आज पकी म लगा वही नो दर्स के बशोरम नहीं पर दर्स बम पोए गई कन्नडेरा गर्मी दा
نه چې پکو ته حاجت نه نو سره لګو دونه ګرمي هو نشته چې بیا په درس نه پوهیږي بس ضرورت مطابق یو پکې دوه لګوي جنگ کې ایر کنډیشن څوک ځان سره نه وړي چې جنگ هم کوي او ایر کنډیشن دې محاذ کې لګو فما ظنكم برب العالمين نساخذت الساسو پر رب العالمین باندې دا عاجز مخلوق تاسو الله سره شریک کړی دي نساخذت فنظر نظرة في النجوم دکتنو کا کتنک والپستورو کے اصل کې د خلکو دستورو بندگیم کولا نو دې ته اصل کې توریه عملی وای د دې دا ګمانو چې ګین ابراهیم علیه السلام زمونږ په مذهب دی ګور استورو ته وکتل دای توریه وکړه ظاهر کې دوی ته خودلا ولیکن حقیقت کی خود دستور و بندگی نہ کولا قولی توریہ دادا فقال انی سقیم ندوی یقینا ز بیمارم دام دروغ ندی بیمارم من استاسو داخلید نہ بیمارم استاسو چکما عقیدہ دا زمانہ دا او دوی دا ګمانو کې چې کېدی شي د بیماری فتولوا عنه مدبرین دوی روان شو داغه نشا کوونکي دی وخپلو میلو لتلل دی ور سره لانر زکه دوی ز بیمارم نفراغ الى آلهتهم فقال لا تاكلون دے پټ راغ د دې معبودانو ته وی وی آیت تاسو خوراک ولې نه کوي د دې چې څومره بوتانو داغي مخې ته خوراکونه پراتو زکه دوی نظرانی منخت کولې خوراک ولې نه کوي دای د رټنې د پاره وي د ته پته و چې دی خبرې نشي کولی اما لکم لا تنطقون سشوی دی پتاسو چې تاسو خبرې نه کوي دای د غصې د وجې فراغ علیهم ضربا بالیمین شروع شو پاغي باندې وهل په خلاص بوتانی وال په خلاص باندې اعلی راضی فراغ اعلی دی وهلو کې معنا د ضررم ده ټول مادرامات کړل او خلاص کی اشاره ده چې پدې کې قوت زیاتی ټول ټوکړي ټوکړي کړل ما سوا د یو لوی بوت نه چاغم دغه سپری خودو لکه دا نور سورتونو کې الله بیان کړی الا کبیر لهم فاقبلوا الیه یزفون ندیرا مخامخ شدتا منډه والے دی چې میلو نو واپس را لوي قتل چالک بوتان هم اچي نو پته ولګی چې دا کار چا کړی دی یزفون کی معنا د تکبرم دا تکبر کوون کیو منډه مواله تکبرم کو نو قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون او ابراهیم علیہ السلام آیا تاسو بندگی کوي دا چا چې تاسو په خپل لاسونو باندې تراشه
نحت ویلی کی یو شی تراشل لرګې دې کاڼې دې هغې نه بوتان جوړ کړي وو هغې ته به الهه وې الله تعالی تاسو هم پیدا کړي او ستاسو عمل هم پیدا کړی دی خالق ستاسو الله دی خالق د اعمالو هغه دی وما تعملون کی دو احتمال دی دی تمائی مصدریہ ہوئی واللہ خلقکم وعملکم و بعضی ہوئی مائی موصولہ دی پدوانو تقدیراتو باندے اللہ تعالی خالق دا انسانانم دے خالق دا اعمالم دے پدی آیت کریمہ کی پا جبریو باندې ردم دے جبریو وی چی انسان مجبوری محض دے انسان کو دا گناہ کار کئی او که دا طاعت کار کئی دا دا اللہ پا خوخ کئی ہوئی گناہ پی ہوئی اللہ کئی دا انسان سے اختیار پدی کی نشتا ہوئی آیت کریمہ پای ردو کو چننا وما تعملون اختیار دا عمل انسان لے ورکڑے ٹک دا پیدا کون کے اللہ دے وہ کاسب دا عمل انسان دے نقال ابن له بنیانا فالقوه فی الجحیم اوی دوی چی جوڑ کے ددر پار یو آبادی واچوے دلر پور کے دخو زمونگ آلیہ و سر دا کار کڑے آبادی والا جوڑ کے اور کے واچوے فارادو بھی قیدن فجعلناهم الاسفلین دوی رادو اکڑا ددو دسیزلو نمونگ اگرزول دا ٹول دزلیلونا قید دل دمانے سیزل دوی ارادہ کرے ہو چھ دے سیزل واڑی خو اللہ تعالی داور پدبان یخ کو یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم دے دور نچکل بچ روت وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین ویلیو ابراہیم علیہ السلام یقیناً زتلن کے ما دخپل رب رضات زرد چاب ما تلار خی اور نچکل روت دبیا ہجرت کو دا خبر بعد نجات کرے دا سورہ عنکبوت شپگش کم دا مضمون یقیناً زتلن کے ما الى ربی منا لرضائی ربی دا رضا دا رب دا پارا دا ہجرت چیز کومن دا رب رضا دا پارا کوم دنیاوی سا مقصد زما پدی کی نشتا سیہدینی زرد چاب مات الارقی دا ہجرت زکا مفسرین و دل تبیا لکلی دی دا اللہ دا رضا دا پارا چڑم بنے ہجرت کڑے دے آئی ابراہیم علیہ السلام شام دا دے لال رب حبل من الصالحین رب ما تراکی دنیکو اولادنا دنیکانو اولادنا راکی زکا دے ہوئی واضح دے ملگر پکار دے نو فبشرناہو بغلام حلیم منگزیر ورکودتا پالک صبرناک حلیم کی اشارہ چی دا سے علک منگتال درکو چی دے با بلوغ ترسی زکا صبر چی دے کنا دا پا مدح دا بالغانو کی معشومان ہو صبر نشی گولے اور کہ معشومان صبر مو کی نو دا معشومان ہو صبر سے صفت نہ دے
صفت د صبر په بالغ کې پکاري. الله تعالی دل زیر ورکو بغلام حلیم. حلیم نه مراد دلته کې اسماعیل علیہ السلام دې زکه دا صفت داغو. فلما بلغ معه السعي ارکل چې ورسید ماهو د پلار سره سایه کاروبار کولو ته لوی شو من سایه ویل کی کوشش ده دومره عمر شو چې پلار سره د کاروبار کولی شي. نو قال یا بنی انی ارا فی المنام او ابراہیم علیہ السلام او زویا یقینا زوینم تا په خوب کې خوبی ولید څنګه مې ویني انی اذبحک فانظر ماذا ترى یقینا زالالوم تعالی را نو سوچو کا چې تسرای لري. قال یا ابت فعل ما تؤمر او اسماعیل او پلار او کا چې تا ته حکم کړي شي. ستجدونی انشاء الله من الصابرین زرد چې تو ما مونږ کې کله واړی د صبر نا کو نا. ان شاء الله دا لفظ د سبب د توفیق د پاره دی د شک د پاره نه. الله بمونږ له توفیق را کی بس وکا. دا یو عظیم امتحان په سوال دلته کې دا دی احادیثو کې راځي چې د انبیاء علیہ السلام خوب چې دی هغه وحی وي دا د الله د طرف حکم نو بیا د زوینه پکې د مشوره ولې وایي چې د الله حکم هو دي کې کنه کار زوی ته ولې وی یا بنی انی ارا فی المنام. د دې جواب دا دی ابراهیم علیہ السلام دلته کې د خپل زوی رایا معلومول غواړي. هغه ته پته و چې زما د زوی د حکم نه مخ نه اړي. هر کله چې زوی ورته غاړه کې خود نو دا نور خوشحالي مشو د پلار د پاره یو خود الله حکمو بل زویم دی خبره ته منقاد شو. نو ابراهیم نورم خوشاله شو. مشوره ور سره دې د پاره نه کوي چې ته شک کوي پکې شک پکې نه کوي. دویم سال پدې کې دا ده قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اعتراض دا ده چې ابراهیم علیہ السلام خو خپل زوی بیا حلال نکو. نو څنګه دی وی چې په خوب کې زتا وینم چې زتا حلالو بیا حلال نشو. نو د دې لن جواب دا دی چې الله تعالی خدا سي نه دی ویلي کنه چې انی ذبحتک چې تما حلال کړي ذبحتک هنوي کنه حلال کړي هنوي فعل مضارع وروړي زتا لالوما حلال کړه مې نه اسباب د حلال تیاروما. نه دا اعتراض خو بے ځای دی. دا اعتراض بالوي چې ذبحتو کوي. فلما اسلم وتله للجبين ارکل چې غاړه کې خدا دې دواړو حکم د الله تعالی ته وتله للجبین او دې راسم له پاړخ د تندي باندې. عام قانون هم دا دی لکه ساروی چې انسان څنګه راسم لي. فلما اسلم دې ته شرط وي د دې جزا بسي. جزا کې مفسرین او ډېر توجیحات ذکر کړي. یو توجیه دا فلما اسلم فاتیناه بکبش
هر کله چې دی غاړه کې خود د الله حکم ده الله تعالی د دې پایوس کې یو ګډ راوست خدل د کې الله تعالی جزا ذکر نکړه بس داغي په حال با الله پوي نو د دیو جن جزا محذوف او ساتله چې ابراهيم عليه السلام باندې په دا وخت کې بس تیرې دا علم صلاح ته وناديناه يا ابراهيم منغوازك دت ابراهيم قد صدقت الرؤيا يقينا تارشتیا کړلو خوب د رښتیا کو خوب کې د سلی د لیوادیا ملک انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين یقینا موږ دغسي نجزي المحسنين ای وزور کو انبیاء او تا محسنین دل معنی انبیاء ان هذا له البلاء المبين یقینا دلال والذي دا خامخا امتحان خارو بلا بمعنی امتحان دا یو خار امتحان ہو یا بلا بمعنی د انعام سرم راج الله تعالی پایوز د زوی کی چې ګډ راوستو دا یو احسان او مبین خارا انعام الله ورکو بذبح عظیم سره وفدیناه بذبح عظیم من بدل ورکړه ابراهیم علیه السلام ته پالال کړي شی ویلوي ذبح معنا پالال کړي شی ویلوي په فتحې د ځان سره د مصدر وای په کسرې د ځان سره ذبحن دا بیا مذبوحي ته وای حلال کړي شی وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين مونږ پرې خودو په ابراهيم عليه السلام کې سنا صفاتونه پرستنو خلقو کې ورست خلقو بیا د ابراهيم ډېر صفات بیانول اگر کا وخت کې د نبوت رسالت اکثر خلقو نو منلے سلام علی ابراہیم السلام دیوید اللہ دا طرف پا ابراہیم علیہ السلام دارنگی منگ عوض ورکو خیست عمل کو ان کو تا یقیناً دے او زمونگ دا بندگانو مومنانونا دا واقعو ہے ذکر کرا دا ابراہیم علیہ السلام خو خستاسو سوچی پدی واقعه کې د زوی نامه ذکر نه ده اسماعیل نوم چرته اغسته نه ده ما مخکې تاسو یو نقطه ذکر کړه فبشرناه بغلام حلیم حلیم چې دا په صفت د اسماعیل علیه السلام کې راځي په صفت د اسحاق علیہ السلام کې علیم راضی ابراہیم علیہ السلام یو اسحاق زیو بل ابراہیم اسماعیل اسماعیل علیہ السلام دا د هاجری بیبی زیو اسحاق د سارا زیو نو حلیم په صفت د اسماعیل کې راغه او علیم دا بصفت د اسحاق لري بل اسماعیل علیہ السلام د پاره ابراهیم دعا غوښته دا رب هب لي من الصالحین اسحاق د پاره دعا نه د غوښته هغه الله امدا سي ورکړي د دغه دوه نقطو په وجه باندې معلومه شو چې ابراهيم عليه السلام د کمزي د لولو اراده کړې و هغه اسماعیل خان
دلته بیا بعضې تفاسیر چې وګورئ، خاص کر امام ابن جریر تفسیر قرطبی نورو مفسرینو کتابونو کې دا لیکل شوي دي چې دا اصل کې اسحاق علیہ السلام او دا اصل کې اسرائیلیاتو په دې کې دخل کړی دی، ځکه دا بنو اسرائیل چې دي که نه، اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام، دا بنو اسرائیل نسب هغه ته رسي، نو د خپل نسب او د خپل خاندان او د خپل مذهب د لویوالي د وجې هغوی دا وایي چې دا حلال اراده چې شی ونه دا اسحاق اسماعیل نو. نو بیا بعضې مفسرین هم په دې باب کې ها سره ها ملو کړی ده. دلته بیا ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې ډېر یو عظیم شان وضاحت کړی دی او په هغه روایاتو باندې تفصیلي جرح کړی ده چې کومو روایاتو کې دا خبرې راغلي چې دا اسحاق علیہ السلام هغه روایات مکمل مجروح کړي دي، ډېر لوی تحقیق کړی دی. شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه الله هغه په خپل کتاب زاد المعاد کې اغاثة اللحفان کې لس وجوهات ذکر کړي دي د رد د مسلې لپاره، لس وجوهات ذکر کړي دي چې دا اسماعیل علیہ السلام او اسحاق نو. په هغه لسو وجوهاتو کې دو وجوهات ما بیان کړل چې هغه د کتاب الفاظو سره تعلق اوږد تفصیلی بیا کړی. زمونږ استاد شیخ عبدالسلام رحمه الله اغم په تفسیر احسن الکلام کې وہ وجوهات د رد د مسلې لپاره لیکلي، هغه ټول پوره تحقیق ما دلته کې ځان سره نوٹ کړی دی او صرف اجمالی حاکم سامعین مخې ته وړاندې کړه چې دا د یهودیانو د اسرائیلیاتو سازش و چې هغوی د اسماعیل په اسحاق لدا رتبه ورکړې وه. باقی په دغه کتابونو کې دا تفاصیل موجود دي، زاد المعاد کم، اغاثة اللحفان کم، ابن کثیر کم، نور کتابونو کې بمی. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. د قرآن کریم ظاہری الفاظ نم دا معلومیږي چا اسماعیل علیہ السلامو الله وی مونږ زیری ورکړی ابراهیم علیہ السلام ته په اسحاق علیہ السلام چې د نبیو د نیکانو نه و. ګوره د اسحاق ذکر یې وروسته راوړو، دې نه معلومه شو چې دا مخکینی حالات د اسماعیل و، دې سره دوام نه ده ذکر کړی. وبارکنا علیه وعلی اسحاق، برکات اچولیو مونږ په ابراهیم او په اسحاق. ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین، اولاد د دې دواړو نه څوک ښایسته عمل کوونکي وو نو څوک ظلم کوونکي وو د خپل ځان سره ښکاره. د ده په اولاد کې ښه خلک هم بد خلک هم وو، ځکه وایي محسن و ظالم، دې ته وایي تقسیم د ذریه. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یقیناً موږ احسانات کړیو په موسی علیہ السلام، په هارون علیہ السلام، نجات ورکړو موږ دې دواړو ته او قوم د دې دواړو ته د لوی مصیبت نه. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
مدد کړو مونږ د دوی نو دوی زورور ونصرناهم دلګي ضمیر د جمع ده ځکه قوم په دې کې داخل شو کنه د موسی او د هارون علیه السلام قوم داخل نو ځکه ضمیر د جمع راوړی ونصرناهما ځکه نه وایي واتیناهما الکتاب المستبین مونږ ورکړو دې دوانو د کتاب المستبین بالکل ښکارا واضح کون کی احکامات لرا يسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته مستبین کی معنی د وضاحت امدا کتاب نہ مراد تورات و داسی کتاب و چار سے اخکارا کول وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پاخ کړو مونږ دې دا دوانه پلار برابر باندې پاخ کړو مونږ دا دوانه د دین مراد بیا سنت دی شرح د تورات دا الله تعالی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تا د تورات شرح هم ورکړی و چای د صراط مستقیم وای لکه څنګه چې د قران کریم شرح حدیث دي وترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون مونږ پر خو دې او په دې دوانو باندې سنا صفات پرستنو خلقو کې سلام دی پا موسیٰ علیہ السلام و پا ہارون علیہ السلام اِنَّا كَذَلِكَ نَزِلْ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بل واقع روڑی یقیناً الیاس علیہ السلام خامخا دیو د پیغمبرانونا اذ قال لقومه الا تتقون کله چې د ویل خپل قوم ته تاسو ولې ځان نه ساتئ د شرک کولو نه الیاس علیہ السلام الله را لېږلی و نبیو دلته کې بیا تفسیر قرطبی سره روایات ذکر کړی دي چې الیاس علیہ السلام هغه نبی دی چې تر اوسه ژوندی دی وایي لکه څرنګه چې حاضر ژوند دی یو روایت په دې باب کې ذکر کړم دی امام سیوطی د امام ذهبی نه نقل کړي هغه دې باب کې چې کوم روایت دی په حیات د الیاس او په حیات د حاضر دا ټول د ځان نه جوړ شوي دي دې ته موضوعي روایت وایي د دې روایتو څه حقیقت نشته دا د صوفیانو خبرې دي دا د شیعاګانو بے سنده روایات په اسلام کې راننوتي دي د پیغمبر پاک نه وړاندې چې څومره انبیا الله تیر کړي دا ټول د دنیا نه تلي ټیک دی عیسی علیه السلام ژوندی دی قیامت ته نږدې به کوزي اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین د ویلو خپل قوم ته تاسو را بلې په خپلو حاجتونو کې بالبود او تاسو پرې د اغزا چا خستا شکل جوړونکو نه دی هغه څوک دی الله ربکم ورب آبائکم الاولین چې هغه الله تعالی د رب ستاسو دی او رب د پلارانو ستاسو زړو دی داسې رب پرې دی او د بال پسې روان یې خپلو حاجتونو کې رابلې بال دا په اصل کې یو بوتو شل ګزه وګدو تفاصیل لیکي 400 منجورانو دا 400 او بکا اصل کې دا غزه د خار د بادشاہ نومو
نو بیا دا ټول مرکب شو بال بک د یو خار د پاره نوم وضع شو نو د داسې بال عبادتونه کوي هغې ته آوازونه کوي او احسن الخالقین ذات تاسو پرې دی نو شل ګزه نه هم پته ولګی چې دوی د ځان نه دا جوړ کړی و دونه لوی قبر خو نه چېرته فکذبوه فانهم لمحضرون دی نسبت د درو کو الیاس علیہ السلام ته او یقینا دی به خامخا دا حاضر کړی شوی په عذاب کې عذاب کې به حاضر کړی شوی الا عباد الله المخلصین ما سوا د بندگانو د الله تعالی نه چې خالص کړی شوی دي فانهم لمحضرون نه استثناء شو ټول بد الله تعالی په عذاب کې حاضر کړی شوی نه ټول نه کنه مخلصین بندگان بد عذاب د الله نه وچ یا د فکذبوه ضمیر نه مستثنا دی د ټولو د الیاس علیہ السلام تکذیب کړی دی نه داسې خلک وو چې مخلصین وو هغې د تکذیب نه و کړی ویښه خلک هم یې که نه وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین منگا پریخود او پدبانی پرستنوگی سنا صفت سلام دید اللہ دا طرف پا الیاس علیہ السلام یقیناً دارنگ منگے وزور کو خیست عمل کو ان کو تا یقیناً او دے زمانگ دا بندگانو مومنانونا سلام علی الیاسین الیاس نوئی گورا الیاسین وئی مراد د دین هم دغه الیاس علیہ السلام دی خود د فواصل الآیت د وجه نه پدې کې تغییر راغلی ځکه آیتونه داسې شروع دي چې په آخره کې نونی یا میمی ښه اکثریت نونی دې ته فواصل الآیات وایي نو که داسې ویلې وی چې سلام علی الیاس نو بیا فواصل الآیت کیا ربط خرابې دو د ربط برقرارۍ دپاره تغییر په دې کې راغی او هر کله چې الیاس یو عجمي نوم دی او عرب په عجمي نومونو کې تغییرات راولي داسې تغییر پکې راولي چې څه نقصان هم پکې نه وي نو الیاسین دا بل یو نه دی هم دغه الیاس دی اگر که بعض ویني چې دا جدا دی جدا نه دی وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقینا لوط علیہ السلام خامخا درالېږلی شوی نو اذ نجیناه واهله اجمعین کله چې موږ خلاصې ورکړې و دته او د کورنۍ ټولو ته الا عجوزا فی الغابرین ما سوا د یوې بوډۍ نه چې دا پاتې کېدونکو نه وه تعبیری په بوډۍ سره کړی دا د بیبي وه عجوزا ورته ځکه وایي چې الله تعالی د دې ښځې تحقیر کوي ښه بېعزتي کوي ښه ثم دمرنا الاخرین بیا موږ هلاک کړل نور خلک کم خلق چې د ده نه ما سوا و هم هلاک کړل وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مکی مشرکانو ته الله نصیحت کوي او مکی مشرکانو یقینا تاسو خامخا تیریږئ راتیریږئ په دیو باندې سبا او بیګا کې آیا عقل ولې نه لرئ مکی مشرکان چې به کله مکی نه شام ته روان شو تجارت دپاره نور کاروبار دپاره د مکی او د شام په منځ کې د لوط علیہ السلام د قوم علاقه راځي نو تاسو د شپې او د ورځې تیریږئ او عبرت ترې نه اخلئ پکار دی چې عبرت ترې واخلئ باللیل من فی اللیل باب معنی فا
سحر کې مزه او د شپې مزه خان پکار دان چې تاسو عقل نه کارواله چې دغه سي عذابون الله تعالی موږ لم را کولې شي. دلته کې یو نقطه وګورئ، مخکې څو انبیاء واقعات بیان شو، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام. د ټول انبیاء په اخره کې سوی وسلام سلام دی په دې باندې او کله و انه من عبادنا المؤمنین. سلام سره سره عبادم ذکر کړي. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. هر یو نبی سره دا راوړي او کستاسو سوچي نه د لوط علیہ السلام سره دا الفاظ نشتا، نه د سلام الفاظ شته او نه د عبادت صفت شته. دا سنوي چې سلام علی لوط انه من عبادنا المؤمنین، دا ولې نه وایي؟ بس د قرآن کریم په حکمت باندې الله خپویا دی چې ولې نه وایي. ولیکن بعض علماء او بعض مفسرینو دلته یو نکته لیکلې ده. دا څلور پنځه انبیاء علیه السلام چې ذکر شو، د دې قومونو د دې د قتل اراده کړې وه، د وجلو اراده کړې وه، نو الله تعالی د طرف نه دوی ته سلامتی او حفاظت ملو شوی و. دا ولې حفاظت او سلامتی ملو شوه؟ بیا کله چې دغه انبیاء علیه السلام وفات شو، د خلکو هغې ته صفت د الوهیت ورکړی. بیا ګوره اول نه منل چې مړه شو نو الهه ته جوړ کړو. الله تعالی د دې د عقیدې د رد دپاره وایي سلام علی نوح، سلام علی موسی. چې او خلکو تاسو ولې سوچ او فکر نه کوئ؟ ابراهیم او نوح او موسی او الیاس دا ځکه الهه نشي کېدی چې دوی خو سلامتیا کې ما ته محتاجو که نه. دا نکته شو پکې، تاسو ولې سوچ نه کوئ؟ دویمه نکته په دې کې دا ده، د ټولو انبیاءو د توحید د دعوت د پاره ډېر تکلیفات برداشت کړي وو. هغې ته د خلکو بعد الوفات د الوهیت مرتبه ورکړې وه، صرف لوط علیہ السلام ته د الوهیت مرتبه دوی نه ورکړې. دې وجې نه په هغه آیتونو کې من عبادنا المؤمنین وایي او د لوط علیہ السلام په باره کې من عبادنا المؤمنین ځکه نه وایي. الله وایي دا خو زما بندګانو که نه، دا الهه نشي کېدی. بس دغه دوه نکتې وې. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. او یقینا یونس علیہ السلام خامخا در رالېږلی شوی نو، کله چې دی بې اجازته وتی و کشته یې ډکې کړې شوې ته. فساهم فکان من المدحضین. خسړې وکړلو نو دی د پرکړې شوی نه. فالتقمه الحوت وهو ملیم. نو تیر کو درړه مې د دریاب او حال دا چې د ملامت کوونکی خپل ځان لره. اب کوی نه کېږي بې اجازت تکتا. یونس علیہ السلام د قوم نه تنگ شو. هر کله چې تنگ شو نو د الله تعالی د حکم انتظار یې ونه کو. د وی عاصم زما قوم زما خبرې نه مني، عاصم به په الله عذاب راوړي، داسې لړ شه. بې اجازته روان شو، لاړو یو کشته کې سور شوخه. کشته چې کله د دریاب منځ ته ورسېده نو هر کله چې په کشته کې سولې زیاتې سامان پکې زیات و، نږدې ده چې کشته ډوبه شي.
کشتیوان دا اعلان وکړ چې هلکه یو کس به قرباني ورکول غواړي که داسې ونه کړي نو ټول هلاکېږو ښه نو څوک دی قربانۍ ورکولو ته تیار دي څوک هم نه دي هر چا باندې خپل ځان ګران دی راځئ چې قراندازي وکړو ښه فساهما نو خسنې وکړلو نو شو یونس علیہ السلام د پړ کړې شونه قراندازې کوم د دنو مخاطوخه نو دغه دانګل دریاب د فلتقمه الحوت وهو ملیم تیر کو دلره مېو حال دای چې د ملامت کوونکې خپل ځان لره سیوی انی کنت من الظالمین ما هو ظلم کړی دی خان دلته کې بیا بعض مولیان به ورته وایو نو ځان بعض مولیان چې په خپل ځان باندې د علم نوم مولا نومې کېدلې هغوی کیسې چې واورې ښه وی کشتیوان اعلان وکړو چې په دې کشته کې یو داسې سړی سور شوی دی چې بغیر د اجازت د مالک ګوره را تښتېدی دی دا کشتیوان په غیبو پوهه اوسه کشتیوان چې چا ووایي چې داسې سړی راغلی دی علم غیب خو صفت خاصه د الله دی که نه ده ته څه پته وه یو دویمه دا ده وایي چې کله د یونس علیه السلام نوم راوخت وی دوی وی چې نه نه ته به نه دانګې بیا اچوخه وی بیا یې واچوخه وی بیا د ده راوختو دا قیسې میسې چې واورې دا د قرآن کریم او د احادیثو د ناخبرتیا د وجې دا قیسې خلق کوي دا کوم ځای کې دا خبرې ذکر دي هغوی نه یونس علیه السلام پیژندلو چې دی څوک دی نه یونس په خپل ځان پیژندلو عام سړی و کشتی کې سور شو دغه مسله پکې راغله دې ته قراندازي وایي هغه دور کې جایز و نن سبا که داسې کار وشي نو جایز نه دی یا به ټولو الله تعالی نجات ورکوي یا به ټول الله تباه کوي دغسې به څوک نه کوي فلولا انه کان من المسبحین کچرې نو یونس علیه السلام د تسبیح ویونکو نه په ګېډه د مۍ کې للبث فی بطنه الی یوم یبعثون خامخا دی به ایسار شوی په ګېډه د مۍ کې ته دوباره ژونده پورې قیامت پورې به دی د مۍ په ګېډه کې پروت دی کچرې نه وی دی د تسبیح ویونکو نه د مۍ په ګېډه کې هغه کلمات څه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یو تفسیر په دې کې دا دی دویم تفسیر دا دی که چېرې نو یونس علیه السلام د مخکې نه د تسبیح ویونکو نه د په خپل ژوند کې ډېر تسبیحات د الله تعالی ویلي وو نو ځکه خو هغه تسبیحات د ده د مۍ په ګېډه کې هم پکار شو که نه دا حدیث مصداقم دے نبی سلام فرمائی اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ اللہ تعالیٰ د صحت پا حالت کے یاد کے اللہ تعالیٰ د خوشحالے پا وقت کے یاد کے نو اللہ بتاسو سختے پا حالت کے یاد ہی کنا او کله چې ته د خوشحاله او د صحت په حالت کې الله نه یادې نو بیا د بیمارۍ په صورت کې هر څومره په ضروري شي الله دې نه مني فنبذناه بالعراء وهو سقيم گزار کو مونږ دلته په یو صفا میدان حال دای چې د بیمارو میدان معنی د دریاب غاړې ته میت الله تعالی حکم وکړه وانبذنا علیه من شجرة من یقطین روټو کوو مونږ په ده باندې یوه ونه د قسم د کدونه وارسلناه الى 100,000 او یزیدون
راولې ګلو مونږ د 1,00,000 کسانو ته او یزيدون بلکې داغینم دی زیاتېدل 1,00,000 امت او بمانه بل ورس پورس داغی نفری نورم زیاته دا اللہ پاک نورم برکات چول فآمنوا فمتعناهم ملاحین ایمان روڑو دے ٹولو نمانگا فیدے ورکڑے دیل سوخت پورے یونح صلی اللہ علیہ السلام چه سمر قومو دے ٹولو ایمان بیا روڑو خوا اللہ تعالیٰ پدوانی د کدو یو ونه رازرون کړه دیو جنا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کدو ډیر زیات خوخه پکاسه کې چې با کدو پروت دی اور پسې ګرځېدو ډیر زیات خوخو امام بخاری دا حدیث ذکر کړي امام ابن کثیر بیا دلته فائدہ ذکر کړي دا الله تعالی په بل یو ونولن را زرغون ولا چې د کدو ونه په زرغون کړه یو وجدا چې د کدو دا بوټه چې ده کنه دې کې دا صفت الله تعالی کې چې دا زر زر را زرغونی کې زر زر دونه وخت نه نیسی د کدو د پانی سورې مغټي پانی لوی پلن پانی بل صفت پا کدو کی دائے چھ مچان آغیتا نزدی نرازی دا کدو ونی تا بل صفت دائے چھ کدو کی پوخیم خوریشی امیم خوریشی خوا دوانو صورتونو کی دائے خوراک کولیشی پیٹا کدو ورطوئی فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ نوستا پوسو که دا دین آیستا دا رب دا پارا با لوریانیو دا دی دا پارا با زامنی ام خلقنا الملائکت اناسا وهم شاہدون آیا منگا پیدا کری دی ملائک زنانا و حال دائے چی دی حاضرو دی چوئی چی ملائک زنان دی ملائک دا اللہ لوریانی دی نو دی حاضرو سا منگ چی ملائک پیدا کل دی حاضرو الا انهم من افکهم لیقولون خبردار یقیناً دی دوجه د دروغنا خامخا دی وائی ولد اللہ و انهم لکاذبون نیولے دی اللہ نازولے و حال دا دی یقیناً دی خامخا دروغ وی دا خبری دی د دروغ د وجه کئی اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون آیا غوړه کړی دی الله د ځان د پاره لوریانې په زامنو څه دلیل دی ستاسو په دې مسله نو څرنګه فیصلې کوئ او سره په دې څه دلیل دی افلا تذکرون آیا تاسو ولې نصیحت نه اله ام لکم سلطان مبین آیا ستاسو د پاره دلیل ښکارا نفاتو بکتابکم من کنتم صادقین روڑ اخبر کتاب کے چری رشتی نہیں ہے کتاب دا مراد دا دلیل دے کہ دلیل در سرائی چاو ملائک دا اللہ لوریانی لی ہو دلیل روڑے کنا ہاں وہی خبری کوئے وجعلو بینہو بین الجنت نصبا دے خلق جوڑ کری دی دا اللہ دا پیریانو پمن کے نصب وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ او یقیناً پتہ دا پیریانو تا چی یقیناً دی وخامخا دا ذکری شونی پور کے دا پیریانو دا اللہ پمینز کی دی یو نصب جوڑ کرے دے امام مجاہد وی مشرکانو بھائی ملائک چی دی کنا بنات اللہ دی دا اللہ لوریانی دی ابو بکر دے تپوسو کو جی فمن امہاتہن مین دی بیا سوک دی چھ ملائک دا اللہ لوریانے شوی نو مین دی سوک دی بنات الجن ہوئی پیریان دی کنا دا اللہ دا پیریانو پمینز کی دینا سب جوڑ کرے دیکھ سبحان اللہ اما یصفون پاکی دا اللہ دا پارا دا سن چی دی بیانی الا عباد اللہ المخلصین
دا د جعلو ضمیر مستثنا دی دی خلقو جوړ کړي دي د الله او د پیریانو په منځ کې نسب ټولو خلقو دا کار دی نه الا عباد الله المخلصین کم بندگان د الله تعالی چې خالص کړي شي دي دی هیڅ چری د الله سره څوک شریک نه جوړي دمه توجیدا دا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ټول به حاضر کړي شي نه پسکه په جهنم کې د ټولو پیریانو به دا حالي نه الا عباد الله المخلصین پیریانو کې چې کم بندگانی مخلصین دی و جهنم ته نه دي درم سبحان الله عما یصفون د دین استثناء وکا ټول توجیهات صحیح دي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم یقینا تاسو هغه چې تاسو بندگی کوئ نه تاسو پاغي باندې گمراه کوونکي نور خلق لرا ما سوا دا غشان چې داخلي دن کی اورتا تاسو په خپل معبودانو باندې سو گمراه کولې نشي او څوک چې جهنم تزینو بس هغه گمراهي وما منا الا له مقام معلوم قول د ملائکو عجز د ملائکو مخکې عجز د پیغمبرانو ذکر شو اوس عجز د ملائکو ذکر کړي نشته په مونږ کې یو تن مگر داغه د پاره یو ځای معلوم دی د عبادت د پاره ملائک وایي مونږ ته څرنګه تاسو د الله لوریان وایي د الله بچی وایي مونږ په خپل په عبادت کولو کې الله ته محتاج یو د هر یو ملک د عبادت ځای معلوم دی حدیث کې راځي ما من سماء الدنيا موضع په اسمان د دنیا کې داس یو ځای نشته دی مگر په هر ځای کې به یو ملک ولاړی څوک به سجده کوي څوک به رکوع کوي څوک به قیام کوي بیخي ځای نشته دی وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ او یقینا خامخا مونږ صفونه جوړونکي یو د عبادت د پاره او یقینا خامخا مونږ تسبیح ویونکي یو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ یقینا او دا مشرکان چې خامخا ویلې وې کچری وې زمونږ سره نصیحت د زړو خلکو لکنا عباد الله المخلصین خامخا مونږ به د بندګانو د الله خالص کړی شو نه د مشرکانو بداوی کمون سرم د پخوانو خلقو پشان یو کتاب وې مونږ بم د الله تعالی نیکان بندگان وې او سورہ فاتر کی تیرشی دوسر حیات کی چې قسمونه کوړل ښا لکنا من احد الامم اهدا من احد الامم قسم خوړل او که زمون سره د پخوا پشان یو کتاب وې دلته ما خبر وکړه سورہ انعام یو شپږ 50 کې الله عذر ختم کړي دروغ مو ہے وای الله کله چې ذکر راغی فکفروا به فسوف يعلمون دی کفر کو په دې کتاب زړه چې دی او په شي د دې عاقبت ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين یقینا تیر شویدا زمونږ وعده د نصرت زمونږ د بندګانو د پاره چې پیغمبران دي کمزه تیر شي سوره مجادله وګوره کله یوي شیات کې الله تعالی وعده د نصرت کړی دا خپل بندګانو انبیاء سره هغه وعده کما ده انهم لهم المنصورون یقینا خامخان دي سره مدد کېدل شي وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ يَقِينًا لَخْكَرِ زَمُنْ خَامَخَا دِي غالب دي فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَاللَّهُ مَخْوَړَ وَدَدِينَ سَوَخْتَ پورې وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وګوره دوی زرد چې دوی بم ګوري
افبعذابنا یستعجلون آیا دی زمونږ عذاب په تلوار سره غواړي فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین هر کله چې نازل شي د عذاب د دوی میدانونو ته نو مړه به شي کنه دا به جزا شي کله چې نازل شي د عذاب بساحتهم د دوی میدانونو ته نو مړه به شي او سه تلوار سره غواړي الله فسا صباح المنذرین ډیر بد سبا د ير ول شو خلقو وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون دې دوباره ذکر کو ومخکمو فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون خال دګي ضمیر ذکر کړي وابصرهم دلته وي وابصر فرق دا دی مخی ابصرهم زکوی چې هغه عذاب د دنیا او عذاب د دنیا چې په یو خاص قوم براتللو زکه تخصیص یو کو په ضمیر دلته کې عذاب د آخرت مراد نو تخصیص حاجت نشتا نو تکرار فی الکلام دیتا نه وي مخی عذاب د دنیا ته اشاره وا او رستنی آیتونو کې عذاب د آخرت سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی در رب ستان پارا چې رب د عزت هم ده دا صفات نجدي بیانای دته اضافت د موصوف صفت ته وای رب العزت صاحب العزت خاوند عزت ده وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سلام دی د الله د طرف پټولو پیغمبرانو کاغه دی صورت کې داغي نمونه الله ذکر کړی دی او که ذکر کړی نه دی خان سونه رسولان چې دی پټولو دی وی سلام والحمد لله رب العالمین تمام صفاتونه د کمال خاص الله د پاره دی چې رب د ټولو مخلوقاتو نه دی آیتونو په باره کې بیا ابن کثیر سره روایت ذکر کړی دي یو روایت په باب کې دا ده امام سیوطی نبی سلام فرمای من سره ان یقتال بالمکیال الاوف من الاجر یوم القیامه فليقل في آخر مجلسه حين يريد ان يقوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون چاله چې دا خبره خوشالۍ چې دل دی الله تعالی دا تل ټول د اجر نډکی کی د قیامت پورز د مجلس په اختتام کې دا کلمات وای چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا درې آیتونه دی په اخر کې وای ہر مجلس سے ختمی کا مجلس د دعائی کا مجلس د بیانی کا مجلس د درسی خو بیا ابن کثیر وی چې دا حدیثونه ضعیف دي دا حدیث ضعیف دي د سلسله کې څون روایت دي بس د کفارت المجلس د پاره صحیح دعا ذکر د په حدیثو کې دعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا صحیح حدیث دی دا د دعا په اخر کې ویل شي د بیان په اخر کې ویل شي د مجلس په اخر کې ویل شي او دې آیتونو په اړه کې کوم روایت دي نا ضعیف دي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت